عزیزانو څوک چې بل ته سپک ګوري په خپل سپک شي، بل ته چې څوک سپک ګوري هغه داسې سپک او ورک شي چې د صفای هستی نه میټاو شي، او څوک چې بل ته درانه ګوري هغه داسې دروند شي چې تر قیامته پورې نام و نشان باقی وي. نو وقتی طور د سوډا واټر بوتل په شان خبرې مه کوئ چې ملا پکې لا چا کړی. دا ټکی په هغه ورځ باندې ولې نه کوې چې ته د موره پیدا شوې او ړومبی د توحید او رسالت آواز درته ملا په غوږ کې وکړ. دا ټکی ته په هغه ورځ ولې نه کوې چې ستا پلار او ستا زوی مړي او ته ملا پسې رامنډه کې چې هله خدای دپاره او ستا نه بغیر کار نه کېږي. په دغه ورځ ولې نه وی چې ملا پکې لا چا کړی. هغې لم چېرته خان نواب ګوره که نه یو غټ والا ګوره خیالم راغی یا د تورډیري هغه عبدالرازق خان والا راولئ چې مړي دله لمبئ د شاورلیټ هغه والا راولئ چې مړي درته لمبئ. یا جنازه چې کېدې او وی چې مولانا صاحب راځه دغه وخت کې ولې نه وی چې ملا پکې لا چا کړی. بیا 40 ورځې ملا پسې رامنډې وی چې هله سپارې ووایه او دا پلار مې ډېر روان و چې چېرته لاندې ورسره څه چلو نه شي. نو دغه وخت کې ولې نه وی چې ملا پکې لا چا کړی. یو مالدار او سرمایدار او د بارډر صوبیدار دې ته وایي چې هغه له دستخط نه ورځي ګوته لګوي. په دې بارډر کې ټول کمقل برتی دي. دا بارډر او ملیشیا والا صوبیدار میجر جیټن صاحب کپتان صاحب دا ټول ګوتې لګوي. نو د بارډر صوبیدار په چایو شنو تورو باندې دومره مست دی چې ته وایې ملا پکې لا چا کړي. نو زما عزیزانو درنې خبرې کوئ. تاسو د ثوابه پیور پښتانه خلق یئ او زما د سن 73 نه ډېر خوښ ځکه یئ چې ما سره ډېر د ثوابه خلق پاری پور جیل کې. بیا تاسو کله کله دام وایئ چې مونږ قربانۍ کړي دي. نو عزیزانو یو میدان داسې وښایئ چې د دیوبند عالم درنه په قربانۍ کې رست وي. یو میدانو کته د پیښور په جیل کې قید وي نو شیخ الهند د مالټې په جیل کې قید هو که نو. کته د پیښور په جیل کې قید وي نو مولانا مدني د مالټې په جیل کې قید. ټیک شو. کته د پیښور په جیل کې قید وي نو مفتی محمود در سره د پیښور په جیل کې قید. کته د اریپور په جیل کې قید وي نو بجلیګر ملا در سره د اریپول په جیل کې قید و. زما په خبره پوهېږئ. نو کم میدان دی چې زه پکې تا نه رسته پاتې شوی چې ته ماته اوس وایې چې ملا پکې لا چا کړ. یعنې د دې خان او د نواب نامې قدرې ته تاسو نشئ ټینګېدی. نامې خان او نواب څه دا دولت ته لري که دا او خر کې څه فرق دی؟ خان او نواب خو زه یم، خدای ته نږدې خو زه یم، د الله منظور نظر زه یم، د جناب محمد رسول الله منظور نظر زه یم چې ما د هغه د کتاب او داغه د قانون څوکیداری شروع کړې ده او 1400 کاله مې تر تا پورې راورسول. تاسو چې دا نن ځان ته مسلمانان وایئ دا د چا برکت دی؟ بیا ځان ته چې دی دغه ګړبړ سینګ ولې نه وایئ، کرپرام ولې ځان ته نه وایئ؟ دا ولې نن مسلمان ځان ته ولې وایئ؟ دا د چا برکت دی؟ دا د ملا برکت دی. دا د خان او د نواب او د سرمایدار او د جایگیردار برکت نه دی. عزیزانو زما دا ملګري هر څه چې وایي به خو زما یو بل ذهن دی. زه د مولانا عبیدالله سیندي د ذهنیت سړی یم. زه دوی ته وایم
چې که زما لاس کې قوت او زور راغی زما دې د خدای په ذات قسمی چې په پاکستان کې مانه د سرمایه‌دار بوی پاتې نشي. بوی हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو د خاورو تیلو ډیوه نه لرم او ستا په کور کې د اټومیټک جنریټر لګېدلي ها جی چې د توربېلې یا د ورسک بجلی لاړه شي نو ستا کور کې اټومیټک جنریټر شروع شي. په ما لس ګنټې لوډ شیډینګ وي او ستا کور کې اټومیټک جنریټر لګېدلي. نن تاسو شرمېږئ نه چې هغه خلق هم تا ته راشي او درته وایي چې زما غریبان ورونو که ما تاسو نه ټیپر جوړ نه کړه نو بیا وګورئ. بل پې راپاسي وایي وروڼو ټیپر خو لا پرېږده که مې مولۍ درنه جوړه نه کړم نو تاسو به وګورئ. نو تاسو خو کمقل خلق یئ. یو وی چې وروره ټیپرکۍ مې او ټیپر خو ډېر ښه شی دی زمونږ زه افریدی یم اصل نه. تاسو دې ځای کې افریدي شته نه کوي چې خفه نه شي که نه زه خپله افریدی یم نه زه پیور افریدی خالص افریدی. په دې لاره مې مولانا فضلالله صاحب سره خبره کوله ما د مدینې منورې خطیب نه مې یو مسلې تپوس کولو نو د هغه ځای ملا سره خبره کولم کارې داره ګاډ ورسره یي وړاندې وروستو ته ګاډ رواني نو هغه له خبره چې کوي اجازت به ګاډ نه غواړي خو زه پکې ورننوتم او لاس مې ورکو نو ملا ما لاس یې ونیو مال السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ما ته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته انت منين؟ مال انا من باکستان زه پاکستان ما ته في الباکستان منين؟ مال في الباکستان من القلل والجبل يقال لقومنا الافریدیین نحن نسكنون في الجبال. ما زه په پاکستان کې د غرونو غرسنه ما افریدی قوم مې ده او مونږ په غرونو کې اوسېږو. ما ته وایي چې والله ما رأيت في الباکستانیین مثلك الفصیح والبلیغ. ما خو پاکستانیانو کې دا صفا جبه د چا نه ده اورېدلې. مال والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا د هغه مهرباني ده چې په چا وي. ما ته وایي چې ما المسأله؟ ما ورته اسأل منك مسألة بير روما ان تعطيني وقتا قليلا. تاسو نن انګریزي خوان ته انګریزي اوهو انګریزي وایي ابل ورځ راته یو خان وایي چې یاره دا مولیانو څه کار دی الیکشن کې هسې ځان پازابئ مال څه کار پکار دی جی انګریزي نه ورځي مال انګریزۍ والا ویلي دي چې مولیانو ته الیکشن پکار دی انګریزانو ویلي ویل دی کوم ځای ویلي مال انګریز ویلي دي چې something is better than nothing. څه نه څه کول د نه کولو نه بهتر دي نو دام څه کول دي که نه مال انګریزانو ویلي قرآن خو ته نه مني. ما په خبره پوهېږئ ما تل بس توبه نور څه وایې اوس دې برابروم. الیکشن خو د ملا کار دی. ستاسو د صوابۍ درې څلور وزیران تیر شوي دي که نه تیر شوي دي څه ملک ټیپر کو. زه پاری پور جیل کې هم په سن 73 کې مستان خان ستاسو د صوابۍ وزیرو په اخبار کې راپسې راله وی د مستان په منډۍ چې اور لګېدلی نو هغه بلور او بجلیګر ملا په شرارت لګېدلی او زه هم پاری پور جیل او بیړه دې غرکشه زه په کوم ځای کې پروت یم اور چېرته لګېدلی. نو عزیزانو واورئ اوس بیا بینرې لګېدلي دي او بازار لګېدلی دی. ما د خپلو ملګرو ته وویل چې صفا خبره ده د دروغو وعدې به نه کوئ دا به نه وایئ چې زه به ملک شړشم کم تا د خدای کار که د بل چا کار روټۍ ورکول د چا کار دی. دا بوټو صاحب
د روټي کپڑے مکان وعده کړي وا په 2 کاله دورې حکومت کې پوره نه کړی شوه. بوټو زمونږ د ترور زوی نه و، خو ورسره ملګري په دې چې غریب یم ګوره که چېرته شنه شوه او دا ټاپرو ماپرو والا جنډې لګولې هغه مخامخ هم یو ښکاري دی هم وایي چې ګوره که چېرته شنه شوه. په ارام کښېنئ، په ارام چې خان او نواب او بنگله او موټر دې نه و، خدای په راستۍ چې د منګک رور به خاورې به کنې او خاورې به دې په دا رستو دغه در لړه کېږي په لکۍ. خیال دې راغی؟ په ارام کښېنئ. خبره د هغه ځای کوه چې کوم ځای به ټول عمر تېری چې هغه آخرت دی. ټیک شو؟ زه منبرای ته نه یم ولاړ، لیډر نه یم، نه لیډر پنی کوم، نه راکې د لیډرۍ شوق شته. غریب سړی یم، علماو سره ملګری په دې نیت یم، زما دې د خدای په ذات قسمي چې ملا سړی د ملا ډله کې ښه ښکاري، ملا سړی د ملا ډله کې ښه ښکاري. دا د اعلان چې وکړو پکې د ملیانو نامې هم واغستې، نو مالدا اوسه پورې چرته اوسه پورې چرته چې اوس جمعیت کې اعلان کې ملا او طالب خدای د ملا کنه. طالب ته مې پرون وی جی مونږه مرګرتیا کې نالي مال من تو شدم تو مل شدی، من تو شدم تو مل شدی، من تن شدم تو جان شدی، من تو شدم تو مل شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. عاشق وی من تو شدم تو مل شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. معشوقی ته وی چې ته زه شم او زه ته شوې، ته زه یم او زه ته یې. دا ولې؟ تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. چې دې نه پس دا ډو څوک ونه وایي چې دا جدا دی او دا جدا دی. خلاصه نو عزیزانو، ملا زما دی، زه د ملا یم، طالب زما دی، زه د طالب یم. طالب او د ملا به څه کاري چې هغه په جمعیت کې اعلان کوي. عوام تاسو زمونږ یې او مونږه د چا یو. تاسو ووایئ هغه خدای ته مخ کوي چې کوم خدای لبا ورځئ او د ټولې زندګۍ ریکارډ به در پسې راوباسي چې ته مړ شې زه څنګه دعا کوم. تاسو لاس داسې کوي، ټول داسې کوم که نه؟ او په قبر دې څه ووایم چې ټول دعا وکړئ چې الله ته واړه جنت ورکړي. داسې وایو که نه وایو؟ او دا غټ خېټي چې راغلي دې دوا به وکړو. داسې کوي که نه کوي؟ اوس ته ذهني طور غلامې د 200 کالو غلامي ستا د طبیعت نه لاوتې نه ده چې د پیرنګي غلام پاتې شوی. نو پیرنګي تلو نه وروستو ته د پیرنګي د پرکټیانو غلام یې. د پیرنګي پرکټی چې ستا ځای ته مړي ته راشي نو داسې چلو کېږي. نو تا څه ووایې خوله کې د دانه وخېجه خو غږ خو دې ونه کړو. نو عزیزانو زه اته واړه جنت تاله در کوم. اوس دی راشي وی ملام خرج شو، داسې هم پکې وایي ملیان وی خرج شو. دی خوا وګوره وښایئ د ملا د وړو میلو ښایئ، د ملا د غوړو میلو ښایئ، د ملا د چینو میلو ښایئ، د ملا چرته یو 100 جیره به ځمکه وښایئ، او د ملا چرته بنګله وښایئ،
د مولا چرته بنز موټر وخای د مولا چرته پیجار وخای یو فل رحمان له چرته پیټیوالو ورکړی دا نور د مولا پیجار وخای نو خرشوی خوازیدانو هغه څوک چې بنگلې وی کنه ها جی میلونه وی زرګونه جیره بزمکای واو یو د خدای سپیرو ووټ ورکوي کنه ورکوي په تندر دی ووټو لګي زما دی په خدای قسم چې د دوی دا زرګونه جیره بزمکې نه دي شل جیره به ورته پرېدم چې نه پیمري او نه رغي نورې به تې ټولې علم او تاسو له به درکو دا د اسلام منشور دی چې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم غنیانو نه والا او غریبانو له ورکو ما په دې خبره کوي یوا دویمه دا چې د پاکستان په اسمبلی کې د اسلام نوم چې ژوندی ساتلی دا د ملا برکت دی دی که نه دی کینی د دې بېدینو د لاسه به ټوله اسمبلي اوس کافره شوی وي کمیونست پکې شته سوشلیست پکې شته د ګوربچوف پر کټي پکې شته یو د جارج بوش پر کټي پکې شته یو دی پکې هغه شکل هم د ګوربچوف په شان دی هغه ما ته وایي چې ستاسو اسلام څنګه شو داسې خاندي را به شي چېرته به وګورئ وایي ستاسو اسلام څه شو هغه نارې ما ورته وی چې دا پیشو کله نه شوې وی چې پیشو څه مطلب مال آواز دی د پیشو وکړو او د یو طالب هغه ته استاد وی چې ته دا شین ډېر وی کښېناو چیناو پلانې دا جنوبي اضلاعو کې دا ژبې وزیرستان دا شین ډېر وی ویل دا شین ډېر مه وایه که دې بیا ووایې نو ژبه ده نه پرې کوم شرح جامع یو کتاب دی هغې ته دا طالبان شرح ملا وایي نو اوس په جومات کې پروت دی او جومات ته پیشو راله په هغه کتاب وروخته نو په شرح ملا وروخته دلته دا طالب خو استاد د شین ویلو نه منې کړی چې شین به نه وی نو اوس پیشو ته چې پیشیشه ویم شین پکې راځي شرح ملا ته چې شرح ملا ویم شین پکې راځي نو دا طالبه پیشو ته وایي چې پیخي خپي خو په خرې ملا وختې خیال دی راغی نو استاد ورته وایي چې بیخ دې وځه نو ما خو داسې نه یې منې کړی چې چېرته شین ویم نو مې ووایه خو هر ځای کې یې مه وایه نو ما ورته وایي چې خانده خو دا اسلام هم څه کړو تا هغه د طالبانو پیشو یم هغه مې چې یرولی دی که نه اوس چې مخې له راشي زما د ګوډو له لاس یوسي او ما ته داسې چلو کړي چې تا نه مالکه دې کړت کړی پرت به دنه وباسم ما د پاکستان 42 کاله حکومت کې ما د پاکستان په حکومتونو متیازم نه دي متیازم پیژنئ دا نن چې د سپو غوندې په وزارتونو پسې ګرځي د سپو غوندې په اډوایزرۍ پسې ګرځي د سپو ما په 42 کال کې د پاکستان حکومت 42 منټ هم منلی نه دی او نه به یې ومن په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ دا ذلیل قوم د پیرنګي قانون لندن ته واستئ او په دې ملک کې د قرآن قانون رایج په هغه ورځ به یې منم که تاسو اعتبار ناراضي ستاسو د دې کلي 3 وزیران تیر شوي دي په پېښور کې شته که نه 3 تیر شوي دي دا وزیرانو له ورشئ قرآن ورته په سر کېدی چې بجلیګر مولا چېرته ستاسو دفتر ته راغلی دی یا تاسو ته یې د څه کار ویلي قرآن وله په سر کېدی ما د دوی بوت نه منلو نو دوی ته ما د کار څه وي بوت یې را باندې بد لګېد بټو صاحب نه ډېر خفه
د قومي اتحاد په وخت کې زه الچي وم د قومي اتحاد او د بوټو منځ کې د شپې په 2 بجې به ما د قومي اتحاد خبرې بوټو صاحب سره کول نو خبروں کے گپ لگولی شروع کو نو ما ورته ویلې مالجی آپ نے فرنٹیئر کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے وچ کیوں مال فرنٹیئر میں کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھا کیا آپ نے چین عبدالرازق خان کو چین لے گئے چینیانو به ویلي چې دا ټول دغسې دي صوبه زراعت خلق دا هغه خو ډېر ښایسته نمونه ده شرمېدلو خلق اے بدبخت اے کمبخت پاسه یې لګه دا ټول کینډیډیټان مولانا صاحب تشریف قاضي صاحب پاس واورئ دې ته وګورئ دا د مولانا د چا شاګرد واو د مولانا ذکریا شاګرد تا او دې ژوندو اولیاء تم چې ووټ ور نکړو دې اولیاء تم ووټ ور نکو او تاسو آخرت یوړو نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړی دا وګورئ زه ستاسو د کلي نه یم نه تاسو نه ووټ غواړم زما دې د خدای په ذات قسمی چې دا خبره دړه د نه کینی دا خبره دړه د درد درته کوم که د قیامت په ورځ مطالبه وشوه چې عالم در نه ووټ په اسمبلی کې د اسلامی نظام د پاره غوښتو او خان او نواب او جاهل در نه ووټ دې له غوښتو چې سړک به جوړ کم او دا به وکم او دا به وکم نو تا دین پرېښو دنیا پسې تلی وې دنیا درته ملاوم نشوه بانه به څه کې او وی به څه نو که دا علما په ثوابه ذله کې تاسو وغورځول او د علماو مقابله کې کمیونستو سوشلیستو ته ووټونه ورکړه نو عزیزانو د آخرت تمه مه کوئ آخرتونه نشته او ما بیا جنازې کوئ بس د روس په شان هم داسې تابوت کې اچوئ او یو سوړه کې ور منډئ ای هلکه چې زما اړه دا نه وایي چې دا سړی دی خدای وبخي په ایمان وي خدای به تا وبخي چې ته ما ته کپ کټ کې پروت یې او زه درته داسې وګورم چې دم پرون وي چې دا مولا لا څه شي زه به څه وایم چې خدای ویې بخي که زه به یم چې خدای په څلور بولي که په قبر کې زه به دا وایم نو زما عزیزانو ټول په کلاو او ګندب خلک دوی د ګندب خبرې وکړې ګندب والاو په سر ما پېښور کې 2 لکه جلسې کړي د ګندب خبره زما په ریکارډ ده دا کیسټ والا ناست دي د پېښور نه راغلي دي هغه کیسټې به درته دوی واورئ چې د ګندب والاو متعلق ما ویلې چې او ذلیل حکومته او بېایمانه او منافق حکومته چې د ګندب خاورې دې یوړې او د توربېلې ډیم دې پې جوړ کو غنم او جوار پکې نه کیږي او اپیم کری نو امریکې چې کومې پیسې درکړې دي چې اپیم دې نه کری د ذلیل بچو هغه تاسو وخوړې او په هغې هلیکاپټرې ورولئ او فصلونه ورته سیزئ وایي په ایمان زما په دې خبره پوهېږئ امریکې پیسې چا ووالې راشئ وګورئ د امریکې اربونه روپۍ دې دپاره چې دا اپیمو نشي دی نه کله مونږ پولیس ودرئ چې نه م پېژنې وایي ډالک ولا او که زه ورته مخکې شه مخکې تېر شه مخکې تېر شه د ګډې زویه د بجلیګر مولا ډاله لټې د چا ډاله ټېډه کې یا خو تا ورسره وړاندې نه میاشت تړلي داسې تاسو پوه شوئ په خبره نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې ګندب والاو باندې مونږ احسان نه کوو راشي زما تقریرونه زما هر تقریر ریکارډ دی په لکونو رالم دا نجیم خان دی ګواه دی او د دغه ځای نه پولیس گرفتار کړ ثوابه ته رالم په وارلسونو ویلې چاله زمری راخلاص شوی دی ملک غر کوي دا لارې م راته نیولې وې دا لارې م
په دې مردان لار ته پټو تختیدم چې په دې و تختیدم مردان کې ویلي جلسه ده مالزه په جلسه ورزما پکې تقریر به وکم چراله ما ایسی هغه خادم حسینو که څه شی نوم یې د مردان دا غارت راته ولاړو ما ته خوځېدی نشي مالکه خدای دې قرآن که دې جلسه کې به دوه درې خبره نه نه مونږ مه کوه رسټ هاوس دی که پېښور ته ځې مال پېښور ته ځم خپل موټر نه یم کوز کم په جیت کې کېنولم نو صاحب نیغې سرډېرو 400 ته ورسولم بیا رانه را واپس شو مونږ تاسو نه یو قربانۍ کې مرسته نه یو زما په خبره پوهېږي اوس دې علاقه کې دا کارخانې جوړېږي قسم په خدای دی چې زما هغه داسې مې د خدای په ایمان خوشحاله کړي لکه په دې چې خوشحاله ځکه چې د ډېر خوارانو غریبانو دا علاقه به ورسره آباد شي روزګار به ولګي باقي پنجاب خلک که دا نه غواړي چې دا علاقه د کارخانو باندې آباد شي ځکه چې په هغې اثر پرېوځي نو که زور هم پرې نه رسي وایو به چې خدای مو ملته غر کا تاسو زمونږ وروڼه څنګه یئ یا نگران حکومت مړه خبره اورئ والکان زه درته یو د راز خبره وکړم نیشنل والے تاسو دا نیشنلیان ډېر یې دلته غوږ کېدی پورا درې شپې دروغ ویل د ایمان تاوان دی د جمعیت العلماء او د نیشنل منځ کې روابط ډېر زیات دي حقیقت دا درې شپې پې باسو چې ګټ جوړ کوو درې شپې په 400 کې څو سیټه دي 15 ټیک شو یو قومي دی 4 صوبایي 15 صوبایي یو قومي دی واورئ جی باس په دیو مونږ وی چې یو صوبایي مونږ ته راکړي یو صوبایي که نه بیگم نسیم ولی خان دے قرآن په سر کی دی که خبر داسې نه یا جی غلامت بلور دے قرآن په سر کی دی چې خبر داسې نه ګیره مې کله کوي په خره مې سور واور یو سیټ صوبایي مونږ ته راکړي چې زمونږ د علماو ملګرو هم سا سره خوي که نه چې تاسو په شوق سپورټ کی نه جی که نه نشي کی ولی مونږ جیل خوړلی دی خاری جبه کې لکه ته چې خاری دا د پښتو نوم ولې هلې خوار شي مونږ جیل ته تللی دی ملتو جیل ته تللی دی خو د نوتیې کباب هم پاری پور جیل کې خوړلی دی تو جیل ته تللی دی خو د جهانګیر پورې پانچې هم پاری پور جیل کې خوړلی دی جیل ته مونږ تللی دی که د جیل دال او چپاتی خوړلی دی ثوابي والو دو باره که ما سره د ثوابیو بیا یې ګورم نه وایي په ایمان مونږ هلته دا خوړه که نه خوړه دا د ثوابی ټول نیشنل والاو به هلته پاریپور کې د جیل دال او دل چپاتی خوړه که نه خوړه او دوی له قرآن ورکوي چې دا غټایټ را سره او دوی به څه خوړه چرګان او د پېښور د होटल او د نوتیت کباب او بیا به پاغه ترماس کې ګرم ګرم راو رسول ساړه بم نو مونږ جیل ته تللی دی نو مال جیل ته خو مونږ به تللی دی نه قیوم خان زه یو کال قید کړی وم د شب قدر په قلعه کې صدر ایوب رانیولی وم په عایلي قوانینو م ورسره جګړه وه په جیل کې وم د یحیی خان په مارشالله کې په مارشالله اکټ لاندې ونیوم او د کوواټ جیل کې وم او چې بیا یې مارشالله ته پیش کم 4,000 روپۍ جرم کړم ټیک شو د بوټو صاحب په زمانه کې پاریپور جیل کې هم ستاسو دا ثوابیوال یو ملا در کې بلم دی په بازار کې امام دی حافظ ګل رحیم دی خدای خبر چې په هغه څه چل شوی دی مونږ سره او زمونږ ملګری و خیال م راغی دي دا را سره و اړیپور جیل کې نو جیل خو مونږ ته به تللی دی نه وایي نه که نه دا سیټ هغه چا حق دي کې هغه جیل ته به تللی دي
نو وای په ایمان چې په پینځو کې زه یو صوبایي غواړم څلور تا ته در کوم نو زه ملامت یم وای نه په پېښور کې په اتو سیټه مې ورته پرېښو اته او یو صوبایي مې غوښته یو نه منله راشي اختر پټ میړه نه دی دا مشران عبدالخالق خان دی کا جج صاحب چې دی هغه گواه دی کني قسم دی وخوري غلامت بلور گواه دی بشیر بلور گواه دی ولی خان گواه دی بیگم صاحب گواه ده دا ټول مجلس درې شپې داغې د پاسه